عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. د سورۃ النمل د آیتونو کې د مسئلہ الہ وضاحت قرآن مجید کو او بحث زمونږ تلو د اسماء الله الحسنى کې د الہ د اسم نه چې الہ د الله اسم دی دا غنوم دی اسماء حسنى کې الہ داخل لدنه موږ دا ویلو چې دا الہ مسله دا قرآن مجید مغز دی په دې باندې مشرکین د مکې پوهېدل ځکه قرآن چې کومه ژبه کې راغلی دی عربي دا د هغې مادري ژبه هغې پوهېدل چې په لا اله الا الله کې کم طوفان او کم انقلاب پروت دی د دې وجه نه هغه نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه ته صادق او امین ویل او اقرار یې وکړ چې او ته رښتینی صادق او امین یې خو چې کله هغه دې کلمې ته راوبلل چې لا اله الا الله نو بیا د مکې خلقو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان نه ګڼه کمعقل به ورته بیا ته دې نور څه وجه نه وه ما سوا د دې نه چې الہ په مفهوم هغې پوهېدل زمونږ خلک د الہ په مفهوم نه پوهېږي د دې وجې نه د دې په ذکر اذکار څوک جنګ نه کوي خو چې کله وضاحت شروع کړي چې الہ چا ته وایي نو بیا جګړې شروع شي په دې باندې خلک هم نه پوهېږي نو فلانی شرارتي دی اختلافي مسله کوي د لا اله الا الله مسله اتفاقی دا د انبیاء علیهم السلام په میز کې دا اختلافي مسله نه ده اختلاف پکې خلق په دې وجه کوي چې دی الہ نه پیژني او چې کله وضاحت شي چې الہ چاته وایي هغه د مزاج خلافي نو د هغې مخالفت کوي او مثال ما پیش کړو پښتو کې چې زمونږ خلق روژه کې ډېر ښه طریقې سره قرآن لولي سار نه تر ماښامه ورته ناست د شپې تراویح کې هم ختم قرآن کوي ثواب یې ګڼي مونږ هم ثواب ګڼو هلته جماعت ډکي خوشحالی خوشحالی سره خلک راځي ولې راځي پوهېږي پې نه همدغه قرآن مجید ورته واضح که چې دی کې دا لیکلي دي نو بیا دغه منونکي خلک تراول هم نه راځي پنجاب کې مونږ چې کوم ځای سبقونه ویلي دي د هغه ځای علماو طریقه دا وه چې کله به یو حافظ صاحب قرآن مجید کومه حصه څلورو رکعتونو کې وویله نو استاذ محترم به پاسېدو ممبر باندې به ودرېدو او د هغې حصې مطلب به بیان کو چې د قرآن مجید په دې جملو کې په دې آیتونو کې مونږ څه ویلي دي نو دې طریقې سره به دواړه کار وشو خلکو به قرآن مجید وامرید او د هغې په مطلب به هم پوه شو عقیده به هم سمه شوه عمل به هم سم شو ثواب به هم ملو شو دلته زمونږ خلک ثواب ګټي خو د پوهې نه بغیر پویا نه راولي د الله په کتاب محض ثواب ګټي او بیا د هغې مخالفت هم کوي نو دې باندې به ثواب څه ملو شي پنجاب کې اوس هم د هغې په پیروۍ کې خلک کوي دا کار پینډه کې شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه زما د صحیح مسلم استاد دی قرآن مجید هغه نمایل دی
دغه انداز دغه و سرګوده کې هم دغه انداز به دغه طریقه وه او اوس پنجاب کې تقریبا دا عام شوی دی ډاکټر اسار دی الله وبخي د هغې مدارسو کې یا د هغې محافلو کې هم دغه طریقه ده نورم بے شمیره خلق دی فیصل مسجد کې هم دا طریقه ده دا بهترین طریقه ده خلق ناشنا نه ناشناواله دا خلق پیدا کیږي چې علما خپل فریضه نه ادا کوي علما چې خپل فریضه ادا کول شروع کړي د خلکو سمجھ آله چا به انکار کوي عادت کول پګاری خلق خدا د الله د مسلې نه انکار په دې بنیاد راته مخکې نه تاسو اوصاف ویل دي نن کمایت کریمه چې ما ویلې ده پای کې د الله د الوهیت دعا اوصاف ذکر دي ابداع الخلق دا یو بنیادی عقیده موږ له قرآن راکوي چې داسې یو وخت و چې دا کائنات نه و دا ازلي ابدي نه دی دا فضول عقیده ده فضول بکواس دی چې دا د خپله نه پیدا شوي دي دا خپله نه دي پیدا شوي یو ذات دی چې هغې ذات ته الاول وایي دا د پښتو د اردو اول نه دی دا د عربی الاول دی او د هغې وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړی دی چې الله داسې اول دی چې لیس قبله شیء د هغه نه مخکې څه شی نه دی نشته دا ایک نه دی چې ته ایک دی د ایک نه مخکې صفر وي دا د عجمیانو کږو خلکو سوال جوابي دا هغه اول دی چې لیس قبله شیء د هغه نه مخکې څه شی نشته هغه چې کله وغوښتل هغه خلق شروع کو خلق تاسو ته ما ویلي جوړول پیدا کول نه جوړول پیدا کول ته برء وایي الله ته خالق هم وایي باری ورته هم وایي هو الله الخالق البارئ نو څه معنی ده آیا خالق دوه ځله وایي چې الله پیدا کوونکی دی بیا وي البارئ پیدا کوونکی دی نه اسماء الله الحسنا باندې چې کوم کتابونه لیکيږي هغې وایي چې د خلق معنا اصل کې دی ډیزاین جوړول یو خاکه جوړول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن باغتا فرمائل اخبلم فرمائی صورت آل عمران کے اشترے چاغوا انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر جوڑوم تاسولا اخلقو جوڑوم جوڑول ځان لسیز دے پیدا کول ځان لسیز دے عیسیٰ علیہ السلام با دا خط نا دا مرغی شکل جوڑ کو دیتا قرآن خلق ہوئی بیوے پکی پوکے ہو کو تو دا غیرہ و مرغی جوڑے دا باذن اللہ دا اللہ پا حکم دا یو معجزہ نا کم ذات چی دا سیدنا آدم علیہ السلام باڈی دا وجود دا خورو نا پیدا کردے ناغا د یو پیغمبر پلاس کې د جوړې کړی شوي کالبد نه یا د یو ډیزاین نه آیا مرغۍ نشي جوړولی دا اعتراض هغه خلقي چې هغه د الله د قدرت منکري الله رب العزت هغه یبدأ الخلق هغه خلق د کائنات جوړول شروع کړل دا ټول الله جوړ کړي دي خاکه ټوله د الله او دې وجې نه اصول لري چې که یو سیز ښه دی او که خراب دی هغې ته ښه او خراب نه دي ویل پکار الله رب العزت څه شی خراب نه دی پیدا کړی انسان په هغې پوهېږي نه نو د اعتراض شروع کړي ډېر خلک به تپوس کړي چې د سپي په پیدایش کې څه مقصد دی د فلانکي سیز پیدایش کې څه مقصد دی دا موږ د ناپوهتیا سوالونه کوو د دې هر سیز خپله فایده هم شته دی که مچان نه وی په دې عالم کې نو دا دنیا به د بدبویۍ نه هلاکه شوې وي کم ګندونه چې انسانان پیدا کوي ځناور پیدا کوي د هغې ختمونکی څه شی دی هغه مچان دي نو بظاهر خدا خلکو ته یو ډېر بېفایدي څیز ښکاري لیکن هغه د اقبال شعر دی چې کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں دا الله په دې عالم کې دا الله په دې مخلوق کې څه شی خراب نشته دا ټول مفید څیزونه دي دا جدا چې انسان د هغې د فایدې نه بې خبره دی
نو خلق پیدائش دا الله شروع کړی دی. بیا دې کې انسان له تنبیه ورکوي چې دا پیدائش دا نه دی چې کنه اول او آخر دی. یو بل پیدائش دی د انسان چې هغه د مرګ نه وروسته به د قیامت په ورځ الله هر ذی روح ژوندی کوي او بالخصوص هغه چې هغې سره حساب کتاب کوي. زناور هم ژوندي کوي لیکن هغه زناور د هغې سره چونکې د هغې احتساب نشته نه او بیا مړه کېږي، لیکن انسانان او پیریان دا نه مړه کوي. نو دې کې تنبیه د انسان ته چې ستا ژوند یوازې دا نه دی کوم چې دلته کې تېری ثم یعیده، دا مطلب چې خلق به الله دوباره کوي، دا جوړول به دوباره کوي او ټول انسانان دا به ژوندي کېږي، دا الله مخکې به پیش کېږي. او دا د الہ معنی اوس لا الہ کې وګوره، مونږ چې وایو لا الہ الا الله، نو لا الہ څه معنی شوه؟ نشته دی څوک جوړونکی الا الله، دا الله نه سوا بل څوک. یا دویم معنی وکړه لا الہ، نشته دی څوک دوباره جوړونکی الا الله، دا الله نه سوا بل څوک. دا د الوهیت صفت دی. ومن یرزقکم من السماء والارض، روزی رسان څوک دی؟ رزق هر هغې څیز ته وایي کوم چې الله انسان له څه برخه مقرر کړي. دا ډوډۍ ته نه وایي، ډوډۍ په دې کې شامل ده، داخل ده. الله هر انسان له وجود ورکړی دی، دا د الله عطا ده، دا الله رزق دی. الله انسان لا ډېر ښه جسم ورکړی دی، ښه جسد او جسه ورکړې ده، دا د الله رزق دی، دا الله ورکړی دی. انسان سره که علم دی، که پوهه ده، که حکمت دی، که د هغه خوراک دی، که د هغه څښاک دی، که د هغه نور نعمتونه دي، دا ټول عطا الهي دی، دې ته رزق وایي. دا پښتو اردو کې خلک رزق خوراک ته وایي. عربی کې رزق هر هغې څیز ته وایي چې هغه د الله د طرف وي، هغه یو نعمت وي په انسان باندې. چې کله سړی د رزق په دې معنی پوه شي نو هغه ته دا ټول کائنات هیڅ معلوم شي. دې کې څه دا خو ټول د الله ورکړي دي. کمال هغه د الله په ذات کې دی. چاله کمال ورکوي نو چاله زوال ورکوي، چاله غربت ورکوي نو چاله مالداري ورکوي، چاله حسن و جمال ورکوي نو چاله بد شکل ورکوي. دا ټول ارزاق الهي دي. قرآن تپوس دا کوي څوک دی هغه چې رزق درکوي تاسو لا د برې او د ښکتې نه. بره نه رزق څه مطلب دی؟ زمونږ دنیا کې چې څه کېږي د دې نفاذ د بره نه کېږي. احکام الهیه ټول د بره نه راځي، یوازې باران نه یادي چې باران د برې نه کېږي. رزق که هغه روحاني وي او که هغه جسماني وي، هغه دواړه د برې نه راځي، د هغې اسباب د برې نه وي. زما لاس کې قرآن مجید دی، دا د الله رب العزت آخري آسمانی کتاب دی. دا کوم ځای نه راغلی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي منه بدأ و الیه یعود. قرآن د الله هغه کلام دی چې د هغه د طرف نه راغلی دی او دا به واپس کېږي مغه ته. دا د الله صفت دی. قیامت چې کله نږدې شي د قرآن حرفونه دا به والوځي. دلته تش کاغذونه ماغذونه به پاتې شي، کلام الهي دا هغه صفت دی، دا به هغه ته واپس شي. دا هم رزق دی. زمونږ عمر زمونږ رزق دی، زمونږ خوراک کاک زمونږ رزق دی، زمونږ دینداری زمونږ رزق دی. څوک دی هغه چې رزق درکوي تاسو له د پاس نه. که مونږ دا د خوراک په معنی والو نو د خوراک اسباب هم الله د بره نه نازلوي. د هر یو زنده روح او بالخصوص د بوټو موټو ټوکېدل او دا لویدل دا کېږي په اوبو باندې، او اوبه الله د بره نه وري. او ځمکه باندې خو هر څوک پوهېږي زمونږ رزقونه کوم چې مونږ خروز کو عمومي طور د هغې اجساد، د هغې تنې، د هغې وجود دا په ځمکه کېږي. د الوهیت څه صفت شه دی کې
د اولوهیت صفت دارې چې انسان له رزق ورکوونکی الله دی. لہذا انسان دې د رزق د حصول لپاره کوشش کوي، د ګټې وټې د پاره د لاس پیوي، بیکاره دې نه کینی. اسباب د استعمالی خود دومره دا چې عقیده دای چې رازق الله دی. که زما رب غواړي ما ته به رزق ملو شي، او که زما رب نه غواړي نو ما ته رزق نه ملاوي. دا د عقیدې مسله ده. خدا نه مطلب چې انسان د لاس په وتړي او ناست دی، دا مطلب نه دی. انسان با اسباب استعمالی، هغې نه وروسته الله دله کمال یا زوال ورکوي. رازق الله دی. یو صحابي دی، هغه چې فرض منځو کې نه ورپسې ایساریږي نه، منځو کې سمدستي باسي تختی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تپوس وکړو څه وجه ده چې ته فرض منځ پسې بالکل نه ایسارېږي، ډېر زر ځې. هغه ویل یا رسول الله ما باندې ډېر زیات قرض دی، نو زما حرص دایي چې زه فرض منځ وکړم چې لاړ شم څه محنت مزدوري وکړم چې هغه رزق کې څه قرض کې څه کمی راشي، هغې لپاره تګ ودو کوم. نو هغه د دې نه منې نه کړو چې ته تګ ودو مه کوه، خو خبره یې ورسره دا وکړه چې کله فرض منځ وشي نو ته وایه اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. یا الله مال حلال را کې خپل زما کفایت وکړي، یا الله ما د حرامو نه بچ وساتې، یا الله حرام ما نه لرې کړي. واغنني بفضلک عمن سواک، او په خپل فضل باندې ما مالدار کړي. عمن سواک مخلوق ته مې مه کښېنئ، هسې نه چې مخلوق نه سوالونه کوم او ستا طرف نه زما څه مرسته نه وي، الله ما سره داسې مه کوې. او بیا فرمایل که په تا باندې قرض مثل زبد البحر، د دریاب د زګونو په شانتي، نو الله به ستا قرض ختموي. دا علاج ښودلی دی الله رب العزت رسول په د جون کې د رزق د فراخۍ د قرض د ختمېدو. دا طریقه دغه ده، دا طریقه نه چې انسان نور څه کارونه شروع کړي. رب نه غواړه الله ورکون کې دی، یا خو د خلقو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث دروغجن ښکاري همداسې چې دې طرف ته څوک نه راځي چې زما د رسول دین خو کامل دی، مکمل دی، پای کې د هر یو چیز دپاره علاج او دوا شته دی. د غربت علاج څه دی؟ د مسلمانانو عقیده دا ده چې حدیث وحی خفي ده، دام وحی ده، لیکن الله په دې کې د جبرائیل واسطه نه ده استعمال کړی. لہذا چې کوم صحیح حدیث دی هغه قابل عمل هم دی او قابل اعتقاد هم دی. دې طرف ته متوجه کېدل پکار دي. او چې کله معنی کو مونږ لا اله الا الله، نشته دی څوک رزق ورکوونکی د بر او د ښکته نه الا الله، د الله نه سوا بل څوک. دا اعتقاد شه. د چا نوکری، دکانداری، اسباب، ذرائع، وسائل، دا وسائل دی لیکن رزق ورکوونکی الله دی. دا دو مطلبونه نن مونږ زده کړل چې د الہ څه معنی ده. یو معنی چې اول پیدایش او دوباره پیدایش کوونکی دغه ذات ته الہ وي او دا صفت د الوهیت ده. او دویم دا چې رزق ورکوونکی هغه الله رب العزت دی. قرآن دلائل پیش کړل. تفسیر روح المانی کې د دې آیت کریمه لاندې لیکلي دي چې الله رب العزت په خپل الوهیت باندې دلائل قائم کړل. الله ته دلیل د پیش کولو ضرورت نشته. الله دی، هغه چې اسو وي چې دا ورځ ده او دا شپه ده، ټیک ده، لیکن دا انسانان له مزاج جوړوي، طبیعت جوړوي چې خپله خبره دی بغیر د دلیل نه کوي. د دلیل نه بغیر خبره بې وزن نه، د دې حیثیت نه. زمونږ د بې لارې کېدو یو وجه دا هم ده چې هر چا څه خبره وکړه مونږ وایو ټیک ده. دا مزاج بدل کړه ځان له، د دلیل مطالبه ضروری ده.
دا ګستاخي نه ده. نن د یو عالم نه تپوسه کې څه دلیل دی نه څه وایي ته ماله ښه پوهېږې ستا په ما اعتماد نشته. وایي دا خبره مونږ قرآن نه زده کړې خفه کېږم. الله ته دلیل پیش کولو هېڅ حاجت نشته. څه وجه دا چې خپل توحید باندې بې شمېره دلایل پیش کړي. یو سړی که هغه د الله نه دلیل وتپوسي دی به ګستاخ شي، لیکن الله د خپل طرف نه دلیل وضع کړی دی او ښودلی دی چې دې سیز دلیل دا دی. نو دا مزاج جوړ کړی دا الله خبره بلا دلیل مه کوئ، دلیل پیش کوئ. نو دلیل صحیح په دین کې د دین دوه بنیادی دلائل دي، یو ته قرآن وی بل ته سنت وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دوه بنیادی دلائل دي. اجماع او قیاس اب بنیادی دلائل نه دي. د اجماع سے بنیاد وی قرآن و سنت کې. په دې وجه اجماع ته مثبت نه وي، مظهر ورته وي. خو په دې اهل علم پوهېږي، اوس په اهل علم نه پوهېږي، هغوی خو باسې اجماع درته جوړه کړي. اجماع دپاره قرآن و سنت کی بنیاد پکار دی. هغې بنیاد باندې صحابه کرام اجماع کی نو هغې باندې خبره ظاهریږي، ثابتېږي بنا. ثابتول جدا خبر ده او ظاهرول جدا خبر ده. دلته به خلک به اجتزا ور راړي تا ته به د هغې نه دلیل پیش کړي چې دا جي دلیل دی کې دا لیکلي وی. هر کتاب دلیل نه په شریعت کې. دلیل په شریعت کې دوه څیزونه دي، قرآن مجید او سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، حدیث او سنت. اجماع مظهر دا او قیاس د مجتهد چې کله درې اصولونه مستنبط وي نه بیا قابل قبول دی. اصول دغه دي. نو قرآن د دلیل مطالبه کوي، قل هاتو برهانکم، او آیا خپل دلیل پیش کړئ چې تاسو یې د الله نه سوا بل څوک اله حشتره فلانې باران وري، فلانې پیدایش کوي، فلانې رزق ورکوي، فلانې په غیب پوهېږي، فلان کی ځمکه ټینګه کړې ده، فلانې دا کار کوي، فلانې دا کار کوي. دلیل پیش کړئ، قل هاتو برهانکم، ما دلیل پیش کو، تاسو هم دلیل پیش کړئ. ان کنتم صادقین کې چېرې یې تاسو رښتینی. دې جملې ته مونږ تحدي وایو او زمونږ عام انګریزی کې د چیلنج وایي. دا د الله چیلنج دی په خپل الوهیت چې ما په خپل الوهیت دلایل پیش کړل، تاسو سره څه دلیل پیش کړه. په د الله مخکې دلیل پیش کولو طاقت چا کې دی؟ څوک نشي پیش کولی. د چیلنج د تحدي او د الوهیت د مسئلې نه وروستو قرآن تا ته یو نتیجه ښیي. هغه نتیجه دا ده چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. دا نتیجه ده. دلیل چې سړی وي نه یې پسې څه ریزلټ ته رسي، چې ریزلټ پکې نه وي نه یې ته دلیل نشي ویلی. لکه سورة الفاتحه موږ مسلمانان مانځه کې وایو، نو پای کې قرآن مجید اول یو دعوه پیش کړې ده الحمدلله سره چې دنیا کې کارسازی او غیبدانی دا د الله صفت ده، دا الله کوي. د الوهیت مستحق الله ده. ته دعوه پیش کړه. په دعوه باندې قرآن مجید دلته سورة الفاتحه کې درې دلائل ویلي دي. الله رب العالمین ده، دویم رحمان الرحیم ده، او دریم اختیارمند د قیامت دروازه. دا درې دلایل دي. په دعوا چې دلیل نه نه دعوه شنډي ته څه فایده نشته. یو سړی دعوه کوي او په ګواهان نه وي، ما څه دعوه ده نو اچي او پیشه دوه کې سړی لړ شي نه خارج شي، دلیل نشته، دی ګواه نشته. چې کله پته ولګي دا چې حمد الله لده، الله رحمان رحیم دی، رب العالمین د اختیارمند د قیامت دروازه دی، نو قرآن هلته کې نتیجه ښودلې ده ایاک نعبد و ایاک نستعین. خو موږ خو قرآن رټه کړی دی که نه، تو پوهېدو مسله پکې نشته چې په قرآن پوهېږو که نه پوهېږو، رټه لګوله. دا دلیل دی ایاک نعبد و ایاک نستعین د دلایلو نتیجه انجام دی چې موږ په دې خبره پوه شو چې ته رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین، لہذا مونږ به بندگی یوازې ستا کوو، امداد به یوازې ستا نه غواړو.
دا ریزلټ دی د دلایلو. دا قرآن اکثر کوي صورت آل عمران ابتدائی آیتونو کې هم کړه دلیل پیش کی ورپسې د هغې نتیجه یې دلته هم دلیل پیش کړی نتیجه دا را چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. ووایه په الغیب باندې نه پوهېږي. الغیب معنی کل غیب، تش غیب نه. بعضې غیبونه باندې خو انسانان پوهېږي، پټه خبرې انسان وسایل استعمال کی ورته معلوم شي. بیماری معلومي خلک ډاکټران په ټیسټونو باندې، دا هم یو پټ چیز دی لیکن په ذریعه معلوم شو. دا غیب دی خو غیب نه دی. د انسان د وجود تپش ګرمي څومره ده ترمامیټر باندې معلومیږي. بېشک قرآن د دغه غیب نفي نه کوي، دا جدا غیب دی. الغیب کل غیب ته وایي او دا د الله ذاتی صفت ده. زمونږ د ملک کې دا مختلف فی مسله نزا کوي خلک پرې جنګونه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی که نه دی. نو ډېر ښه دلیل دی ورسره. دلیل دا دی چې الله عالم الغیب نشو ویلی هغه ته، ولې د هغه نه څه شی غیب نشته وي. دا د ملک دا زمري اوسېږي. الله وی زه عالم الغیب یم، دی وی الله ته عالم الغیب نشي ویلی، ځکه د الله نه څه شی غیب نشته. دا دوکګۍ داسې عوام دي، دا عالمان دي، بس الله دې معافي وکړي او الله دې امت مسلمه باندې رحم وکړي. داسې ګمراهان چې امامان شي او عالمان شي چې هغه د الله رب العزت یو خاص وصف دی، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. قرآن کې دی ویلي چې الله عالم الغیب دی. دې سوی د الله نه څه شی پټ نشته، نه لحاظ هغه ته عالم الغیب نشي ویلی. قرآن دا نه وایي چې د الله نه څه شی پټ شته، هغه وایي ستاسو د کل کائنات کې د ټول مخلوق نه څه پټ شته دی، هغه زما نه پټ نه دی. عالم الغیب دا معنی داسې اشیاء شته دی چې مخلوق ته نه دی معلوم، خو پای ټول باندې الله پوهېږي. په دې بنیاد باندې الله تعالی عالم الغیب وایي. الله نه څه شی نه پټېږي. ډېر مې زړه غواړي داسې چې یو کتاب ولیکلی شي هغې له نوم کې ایښودی شي ایمان کې ډاکو. دا زموږ دا شاګردان هم کولی شي. دا تلبیسات او دوکې دي که نه چې دا ټول یو لړۍ کې ولیږي. کتابونو کې شته راغي. مقیاس حنفیت کې دا لیکلی دی چې الله ته عالم الغیب نشي ویلی، دا ګناه دی. ولې د الله نه څه شی پټ نشته. الله چې ځان له یو صفت ثابت کړی ته څوک یې د هغې نه انکار کوي. دا د الله ذاتی صفت دی. دا جمله بار بار یاده کړه چې دا د الله ذاتی صفت دی. اصول لري چې صفت الذاتیة لا توهب. ذاتی صفت الله چاله نه ورکوي. کلی علم الغیب الله یې چاله نه ورکوي. جزوی په بعضې پټو څیزونو باندې پوهېدل د دې نه قرآن انکار نه کوي. انبیاء علیهم السلام ته هم الله بعضې غیبونه ورکړي دي، هغې نه هم انکار نشته. الله اعتراض دی او انکار دی کلی علم الغیب. زمونږ د استادانو استاد و مولا حسین لغوی رحمه الله هغه به دا شعر بار بار وی چې وہ غالب کرتا نہیں کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر. پدا عقیده ده جزوی غیب الله ورکوي انبیاء علیهم السلام له. رسول الله صلی الله علیه وسلم له بېشمېره غیب ښودلی دي چې دا وخت به دا کېږي، دې وخت به دا کېږي، دې وخت به دا کېږي. دې ته جزوي غیب وایي. خلک هسې مه دوکه کوه را دوکه. جزوی غیب کې اختلاف نشته، کلی غیب کې اختلاف دی. دا خلق دام لیکي چې ما کان او ما یکون څه چې شوي دي او څه به کېږي دا ټول د رسول الله په علم الغیب کې دي. په دې ته کلی علم الغیب وایي. خفه کېږه مه، ستا خبره قرآن سره متصادم ده. دا روح المانی کې دلته تفصیلي عبارات دي، موږ سره ټایم نشته دی چې وښیم زه. خو بهر کې قرآن مجید دا نتیجه پیش کړه چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. دا خبره به انشاءالله واضح وو د یو دو انبیاء علیهم السلام د واقعاتو نه خو نن نه کېږي. دا بل نشست کې حل کو
چې الله انبیاء علیهم السلام له بعض غیب ورکوي خو کل غیب نه ورکوي هغې لپاره به د قرآن نصوص پیش کوو داسې قصه به نه کوو چې د قرآن نه باري د قرآن نه بار چې کومه قصه وي په هغې عقیده نه جوړېږي قرآن کې چې کومه قصه وي نو په هغې به عقیده هم جوړېږي دی کې فرق کوي یعنی قرآن خو د الله کلام دی د چې کومه خبره وکړه هغه د الله کلام دی نو هغې نه ته ثابتولی شي که قصه وي او که هغه د الله خپل څه حکم وي د انسانانو په قصو باندې ته علم الغیب نشي ثابتولی هېڅ پې نشي ثابتولی خو دا خلک دی کې فرق نه کېږي قرآن کې قصه نشته ویشته خو هغه الله کړي دي ته چې کومه قصه یې کړې نو هغه الله نه ده کړې هغه انسانانو کړې ده دې دواړو کې ځمکې اسمان فرق دی د بار کې دا د الله مسله وه دې سره متعلق نور څه آیات هم شته دی خو دا بحث موږ نه اوږدېږي انشاءالله آینده جمعه په دې باندې دوه درې دلایل پیش کړو بیا وضو خپل اسماء الله الحسنا ده اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين